سورہ سواد آیات نمبر 55 دیاللسم رکو درشتم سپارہ صفحہ نمبر 47 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد صدق الله العظيم سورہ سواد آیت نمبر 55 دیاللسم رکو درشتم سپارہ صفحہ نمبر 47 تاسو له یاد شي ما قبل درس کې مونږه د جنتیانو ذکر کړی وو الله په فضل سره مونږ تاسو ته هم د جنت د خپل نعمتونو را نصیب کړي دا تاسو وګوره د دنیا یو طریقه ده چې همیشه یو بنده یو شیز د هغه د مخالف نه پیژني او یاد ساتو همیشه بنده یو شیز د هغې د مخالف نه پیژني سړی خوشحالي ال او پیژني چې کله پیغام راشي اور دغه شانته بنده اورس ال او پیژني چې کله پیسه راشي شپه پی راشي اور دغه شانته بنده چې کم دی یخني ال او پیژني چې کله پیسه راشي ګرمي پی راشي نو داسې چې کم دی آخرت هم دی آخرت کې کم دی ګور الله اول د ذکر وکړو د جهنم نو اوس جهنم بسمجته ال راضي چې کله مونږ تاسو سو پیجنو جنت او پیجنو نو دا په دنیا کې یو قاعده ده او دا قاعده به مونږ یاد ساتو چې همیشه یو شیز د سن پیجندل کیږي دا غي د مخالف نه دوستی ال سمجھ کې راضي چې کله ته دښمنی او پیجنې نو دا ټول کوم د دنیا یو طریقه ده الله تعالی هم اندغه شان دي کوي دا د قرآن مجید طریقه ده پہله الله رب العزت د مؤمنانو ذکر کوي اخره کې د چا ذکر کوي د کافرانو ذهن کې غرایشي نو داسې هم الله رب العزت اول د جنت ذکر وکړو او د څه ذکر کوي د جهنم نو چې کله جهنم ذهن تراشي جنت اتوماتیکلی ذهن ترازي نو دلته هم الله تعالی د جهنم ذکر کوي دا جهنم توجه کم مشران خلق داخليږي تاسو وګوره په دنیا کې چې کم دي مشران چې کم کافران دي د لیډران شول د کافرانو چې کم مشران دي پېشواګان شول داغي دی به الله تعالی اول جهنم ته دنه کی که مشران پیران داغي د يهوديانو د کافرانو دي چې کله دنه کیږي نو دي ته به आवाज وشي چې لا مرحبا بهم جنتیان چې کله د نکیږي आवाज وو د کیږي چې مرحبا بكم تاسو د پاره د کم دی خوشحالي دی وي تاسو د پاره د خوش آمدید دی وي او دې ته بس وی لیکيږي لا مرحبا بهم ولې تاسو د پاره د کم دی خوشحالي نشته دی په دې جهنم کې نو اول وسوب دن نشي مشران چې کله دا مشران دن نشي نو شاته به پس چې کم دی د مریدان به ولاړی کشران به ولاړی چې دا سه وګوري دا خو ډیره زیاته عجیبه فیصله وشوله په دنیا کې خودي خلکو مونږ سره چې کم به د خوشاله وادي کړي وي او دی خو زمونږ نه پهله جهنم ته دن نشول نو دی به مو پسې आवाज وکي ویلا مرحبا بكم دی د پاره د ایس خوشالي نه دی ویا څوک به دا خبرو کی کشران کافران او بیا به الله رب العزت دی دعا کی خیره به وته کی الله تا انتم قدمتموه لنا الله ګوره دی چې کم دی د دې د وجه مونږ د جهنم ته داخليګو او دی ته چې کم دی الله ته ګوره خبر عذاب ورکه ډبل عذاب ورکه کوم ته سنگل عذاب راکه او دی ته بتا الله ته بس سوال کوي دی چې دی ته بس ورکه ډبل عذاب ورکه زکه چې د دې خلقو د وجه چې کم دی مونږ په دنیا کې څه شي وو گمراه شي وو نو پهله وجه کم دی جهنم ته مشران دن نشي بیا به پس سوق دن نشي کشران نو بیا الله رب العزت فرمای په دنیا کې هم دا یو طریقه وی انسان چې کم ځکه ژوند تیری داغه د پر د مکان ضرورت وی چت نه بغیر څوک ژوندۍ نشي تیرولې
که چت نوی نو انسان ځان دسه لګي خیمه لګي او چت نه بغیر زندگی نشي تیرولې. نو الله فرمایي چې تاسو خبرې د جهنم دا ځای فبئس المهاد دا ډیر زیات خطرناک دی، دا بد ځای دی. څنګه بد ځای دی؟ نو پهله خدا چې دا جهنم انتهایی تنگ دی. دا کافران وجه کم دی فرشتي په زور زور دی تنگ زی ته وردن نه کوي، خلق به پیډيري او د دې جهنم دا وایو به سبوي دا به کم وي. نو پهلنې دا چې د دې جهنم رقبه دا وړه د خلق به زیات وي. او بیا د انسان د زندګۍ د لپاره دویم شي ضرورت د اسکاک د اسکاک. تاسو وګورئ په دنیا کې که انسان ته هر څومره نعمتونه وي او په هغه کې اوبه نه وي نو انسان ژوند تیرولی شي نه. نو دې ځکه الله دویم چې کم دی د جهنميانو د هغه د اسکاک ذکر کوي وان للطاغین لشر مآب هذا فليذوقوا حميم وغساق. دی ته چې کم دی الله تعالی په دې باندې ګرمي وبوس کی. حمیم ویل کیږي بالکل جوشیدلی اوبه، بالکل جوشیدلی. نو چې کله دا جهنميان ګرمي اوبه اوس کی نو دی سره به کم دی اول د دې دا شونډې خرابې شي، دا لاندینې شونډه به کم دی دومره غټه شي چې دا به د نامه پورې راشي، او دا برنې شونډه به دومره غټه شي چې دا به د تندي پورې داسې لاړې شي. چې کله وګوري یو بلتا نو دی به حیران شي یاره زما دوست خو ډېر زیات خراب شو په دنیا کې سونه ښکلی او دلته سونه خراب شو. نو پهله به د دې د اوبو سره حسن متاثر شي، او دویم چې کله دی دا اوبه اوس کی نو دې سره به کم دی د دې دا چې کمی کلمی دي دا به بالکل چې کم دی ریزه ریزه بشي. نو چې ریزه ریزه شي نو دا به د ډکو میچازو په ځای باندې تنه روزي. نو دا چې کله تنه کله روزي نو دک پیپ اور دک شانتی دا ټول دا گندگی فرشتي براشي دا بدیله په دې خله کې ورواچي. نو الله فرمای چې وان للطاغین لشر مآب، ډېر خطرناک ځای دی الله دې موږ تاسو اوساتلی کیا. نبي ما دا کافران به انتهایی تنگ بشي، داسې بتنګ شي داسې بتنګ شي چې د جهنم چې دا کومه فرشته ده هغه ته بدی درخواستو کی چې الله رب العزت ته وایي چې دا کافران یو درخواست کوي او تاسو متلک زمونږ په باره کې سفارش وکړي چې مونږ باندې الله تعالی مرګ راولي، مرګ براشي خبره به ختم شي. نو الله رب العزت بیا اخرنی سپاره کې فرمایي ثم لا يموت فيها ولا يحيى. نو انسان باندې چې مرګ راشي نو د غم ختم شي. نو دی خدل د کم دی مونږ راوست دي د پاره وي چې دی باندې به سببي غمونه به وي. والله به تو فرمایي چې پنن اورز باندې دی د پاره مرګ هم نشته دی. مرګ پراله بیا خبره ختم شوله. په دې آیتونو کې ټول د سشي د کافرانو او د غي د جهنم ذکر دی. د وجه نبی له صلوات و سلام دعاګانې تاسو وګورئ. نبی له صلوات و سلام معصوم دی، د سرته نه پجون کې ګنام نه ده شوی، خو د نبی له صلوات و سلام په دعاګانو کې د جهنم دعا ده همیشه ده. نبی له سلام فرمایي یا الله ما د جهنم د عذاب نه اوساتلی کې. حالانکه جهنم د سره د نبی له سلام تشته دی نه، خدا د امت ته شي دی تعلیم دی. که یو بنده ته جنت ملایوي نو دی په د جهنم نه خامخا پناه بغواړي. څنګه د الله قانون دی، انسان د کم دی پته نه لګيږي چې زمونږ نتیجه بسوي. نو په دعاګانو کې د جهنم نه پناه غوښتل د څه شي دی، د هر مسلمان حق دی. الله دې په اول ما ته بیا تاسو له د عمل توفیق نصیب کړي. هذا داد وان للطاغین بشک سرکشانو د پارا سرکشو خلقو د پارا لشر مآب د ډیر بد زید د ورتلو جهنم د دوزخ دی یصلونها د ننب ورزی دوی هغه ته د جهنم ته فبئس المهاد پس هغه ډیر زیات بد زید. هذا داد فليذوقوه پس اسکیدا حمیم وشدلی اوبا وغساق اور پیپونا واخر من شکلی اور د دین علاوه د دې په شکل کې ازواج ډیر قسم نبوي. هذا فوج داد یو فوج مقتحم د ننراتون کې ده معکم د تاسو سره. نو دا وجه کم دی دا مشران چې کله د نکیږي دوی ته وایي چې تاسو پیله دن نشه او تاسو پسې هم یو جماعت بل را روان دي چې هغه سورتي کشران کافران. لا مرحبا بهم د دې چر خوشالي دي نشته دي
انهم بشک دوی صالوا النار داخلي دن کی دوزخ ور کې قالوا ندیب وای بل انتم نبلکهم تاسو تدی لا مرحبا بكم خوشالي نصیب نشي تاسو ته انتم قدمتموه لنا هم تاسو را مخکې کړی دی دا عذاب لنا زمونږ د پاره فبئس القرار نو ډیر خرابه هستونګه ده قالوا نو دا کافران بوای ربنا ای زمونږ ربا من قدم لنا چاچه را مخی کری دی مونگ دا پارا هذا دا عذاب فزیده نو زیاد کرده حقی دا پارا عذابا ضعفا عذاب دو چندا فی النار پدی جہنم کے وقالو کافران بدن نشی مشران بمدن نشی کشران بمدن نشی نو دی بیا چې کم دی आवाज بو کی ویره په دنیا کې به کم دی مونږه سکسانو ته وی چې دا ډیر زیات شریر خلق دي تاسو کتلی وي اکثر خلق داسې دي اهل حق خلقو د کم دی خلق وی دا شر پسند خلق دي تبلیغیان چرته لاړ شي کنه نو الته کم دی د کلو نه رو باسي ویره وی د عقیدی ټیک نه دي مسلمانانو رو باسي اکثر پنجاب علاقو کې مثلا نو دی چې کله دا کافران جهنم ته دن نشي نو دی به وی یره مونږ په دنیا کې چې کم دی څه خلق دا سوچ مونږ وی چې دا شر پسند خلق دي لکه انبیاء کرامو ته بدی سویل نعوذ بالله چې دا شر پسند خلق دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې دی الزام ولګولو وی چې کله دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو راغلی د پلار او د زوی په مینس کې هیڅ دښمنی نه و او چې کله دی راغلو نو پلار او زوی په خپل مینس کې څه شو مخالف شو نو دی په نبی علیہ السلام باندې الزام ولګولو ودا نعوذ بالله من ذلک ودا یو شر پسند سړی دی نو دی په جهنم کې بویا سبو وګوري دا کافران چې یاره په دنیا کې مونږه چا باندې الزام لګولیو نو هغه خلق هغه شر پسند خلق سشول زمونږ د استر کې چې کم دی کار نه کوي او کنه د سره د نشي ویني دي نو आवाज به وشي چې دا تاسو خبر وي دا خو اهل حق خلقو او الله رب العزت هغه خلق د خپل په فضل او کرم سره جنت ته بوتلی دي او تاسو به کم دی اوس چرته په جهنم کې نو دی باقاعده په جهنم کې به هم د مسلمان د پاره بچغه وخی چې هغه شر پسند خلق سشول ودلته الله دا غي ذکر کوي وقالو او دا کافران بوای ما لنا سشو زمون د پاره لا نرى رجالا چې مونږ نوینو هغه سړي كنا نعدهم تشميرل بمونږ هغه من الاشرار فخراب خلقو کې اتخذناهم اي منك ولهغي سرا سخريا توكي مسخري امزاغت يا اوردلي دي عنهم لهغينا الابصار زمونږ سترګي ان ذلك لحق بشك دا برحق دي تخاصم اهل النار جګړه کول د دوزخیانو واخر الدعوانا الحمد لله رب